بسم الله الرحمن الرحيم قال ولا يقضى بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء. ملي سمنګ برون ویلیو چې یو سړی غایب دی او دغه مال د چا په قبضه کې امانت دی، دا څه ده کنه، او خزی رااله او خزی ویل چې زی خزای مده ویلاو او تاسو سره امانت پروت دی ویلاو، یا قاضي ته د دوړو خبرو علم نو د غایب په مال کې به خزی د بارا او د ولد صغیر د بارا او د مور او بلار د بارا به پکې نفقه مقرر شي. دا قسم کړي وکنه د دغه نه علاوه نور چر بار د غایب په مال کې نفقه نشي مقرره وله. اگر که اکس اقرار کوي چې ما سه مال پروت دی او دغه ورور دی دغه خور ده لکه ورور لنی شي مقرره وله، خور لا ترور لا د دې دواړو اقرار کوي، یا قاضي ته پته ده پلانکی سره د غایب مال له او دغه د پلانکی خور ده دغه ورور دی دغه پلانکی دی تر دی ترزی دی نه به ولا مقرره وي. پوهیږي په اسانه مسله ده. ولا يقضى او فیصله بنه کیږي بنفقه بنفقه باندې فی مال غایب د غایب په مال کې الا لهؤلاء مگر هم دې کسانو د بارکم چې مخکې ذکر شو، څوک خزوا اولاد صغار او مور بلارو. وجد فرق سره تاسو لګ برو غوري لکانو جنکو واجنو بم سرو چت کړي کې راځي اوري. نو سوال دا دی چې ولی دغه ربره فیصله کیږي او د دین علاوه نور د بار نه کیږي؟ جواب اصل کې قضاء علی الغائب جایز نه ده، دا باب القضاوت مسله ده، قاعده ده قضاء علی الغائب صحیح شو. دا قاعده ذهن کې نه استلا وسره شي خلق د نفقه په اعتبار سره اهل عیال په اعتبار سره په دوه قسمه زینی اغه زینی چې داغو نفقه په سړی واجب وي ک قاضي فیصله وکي او کوي نه کی، لکه خزا مور بلار او نابالغه اولاد پوه شوي به دیونه بقه به هر حال واجب ده، او زینی اغه داغو نفقه له واجبېږي چې قاضي په فیصله وکي. صحیح شو. نو د اولنی سره قسمونه کسان چې د اولنی قسم والا هغه نفقه بغیر د قضای قاضی نه شته. نو دا قاضي چې د غایب په مال کې راغو د بار نفقه مقرري صرف تعیین کوي، ښا امداد کوي، د سی وایا فیصله نه کوي، ځکه د قاضي د فیصلې نه غیرم دغه حق پکې دی. نو قضا علی الغایب پکې نشته نه رسي به، او دا نور چې کدیو د بار فیصله کوي نو داغه حق خو بغیر د قضا شته دی نه چې قاضي فیصله کوي دا قضا علی الغایب دا او قضا علی الغایب صحیح دا پوه نه شي به. وجد فرق هو ان نفقه ولا شيء كم چې مذکور شو مخکي واجبه داغه نفقه واجبه ده قبل قضاء القاضي واجبه ده، ولهذا كم اسمتي واس تبوين زکل ګورئ ولهذا كان لهم دیو د بار جایز ده اي ياخذوا قبل القضاء چې دی واخلي مخکې قضانم. نو فکان قضاء القاضي د قاضي قضا د دیو په حق کې اعانه لهم، تاسو به صرف اعانت د قضا کول نه دي چې ته اعتراض وکي قضا علی الغایب ده پوه شي به. اما غیرهم من المحارم هر جنور د محارم ندي هغه نفقه فنفقتهم انما تجب دغه نفقه واجبيږي على بالقضاء چې قضا وشي، ولي لانه ذکر دغه نور نفقه مجتهد فيه، دا مجتهد فيه مسله د اختلافي او مشافي سے بینه مني په خبره پويګو د څه ډبا کوي. کوم دی هغه اجتهادي مسله ده، اجتهادي مسله کې د قاضي قضا ضروري، نو کوس قاضي د دې نفقه قضا کوي نو قضا علی الغایب ده نه رسي. والقضاء على الغائب لا يجوز، دا قاعده شو. ولو لم يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقرا به فقامت البينه على الزوجيه بينت على الزوجيه لکبر وګورئ مودا سره مال شته منی چې ما سره د غایب مال له خبره لګه بدل کوي ټول دی خو ګورئ خدا نه منی چې دای خزا ده
یا قاضي د بدر چې مال ور سره دی قاضي ته دا علم نشته چې دای خزه ده په دې دوړ صورتونو کې که خزر پاتې کی گواهان راولي او وای چې زی خزه ما نفقه ولنه ورکو پهږي بیزه کدا قضا علی الغیب جوړیږي ولو لم يعلم القاضي کچیر علم نوی قاضی تا بذالک بزوجیت باندې ولم يكن او نوی قاضی مودع مقرن مقر نوی او دک ولم دلک او نوی مقرهم به بزوجیت باندې شته خزای فقامت البینه گواهان قائم کی خزه بزوجیت ایو مسله شولا بل ووري یا مودا دانی ویلی چې ما سره مال پروت دی غایب مال ما سره پریخې دی اولم يخلف مالا یا غایب خاون اغه شاتنی پریخې مال فقامت البینه او خزه گواهان قائم کی چې تا سره مال پریخې دی او قاضي سے موږ د پاره فیصله وکا گواهان ولی قائم کی ليفرض القاضي دې د پاره چې مقرر کی قاضي نفقه د خزي علی الغائب باندې او یا ويأمر دې ک يأمر دې او يأمر دې وده سيد ويأمر او قاضي امر وکي هذه خزي ته بالاستدانه چې قرض را له دغه سر لا خزي مطلب دا دی ښا تاسو په دې خیرو صورتونو پوه شو منلی چې ما سمال شتره خو زوجیت نه منلو او دې گواهان قائم کړه یی زوجیت منلو دای نه منل چې ما سره مال دې گواهان قائم کړه تا سره مال دې او دې لپاره گواهان دې دوړو صورتونو کې قائم کړه چې قاضي منګله د نفقې فیصله وکي یا ته وای چې قرض رااله نو لا يقضي القاضي بذلك دا باندې کوي ولی باندې کې دا قضا علی الغیب جوړیږي لئن فی ذلک ذک بده کې قضا بغایب دا امام ظفر رحمه الله وی برګور الکا وې دې صورت کې که خزي گواهان راوستل چې زی خزای ما اول ته واړوي یا خزه تو بغمنی دانه منی چې مالی پری خیر هغه گواهان راولي چې مالی پری خیر را کوي نو قاضي له پکار دي چې بس نفقه ورکی هلکه دا څو ورکی نفقه برګوري وجه سره کچره خاون رااله هغه تصدیق وکړل چې بالکل د سره مالو تا مال ورکړی ښه کار دی کړی خبره ختمه او که تکذیب وکړلو یا ویل چې ما خو دې مخکې مال ورکړو وغیرہ نو به خزه داوا وکي زه دې خزه ما خزه تو به نه منلو یا دې نفقه نه درکړې دې داوی په وکړه او گواهانو سره ثابت کړل به هم قصه ختمه او که گواهانو سره ثابت نه کړ خاون ته وي قسم وکړ چې تا نفقه نه ورکړې ده لکه انکار یې وکړلو به هم قصه ختمه او کنه قسم یې وکړو چې مولا نفقه ورکړي یا زما راخزه نه ده وغیرہ وغیرہ قصې پکې رااله حق نه جوړېدل لنډه ده حالانکه پیسې ورکړې شوی خزې ته نو موږ ویلو کفیل به تینې سو کنه ویلې مو کفیل نه مولا واپس وصولي وکي څوک وي امام ظفر رحمه یا به خزې نه وصولي وکي او یا به کفیل نه نو څه مشکل نشته دې صورت کې هم د قاضي فیصله وکي غایب ته ضرر نشته او دا مفتابی رایم دا ګورئ ته وقال امام ظفر رحمه الله فرمای يقضي فيه قاضي ببدي کې فیصله وکي ولي لان فيه نظرا ځکه دې مسله کې نظر د خزې لپاره یعنی د خزې خیال ساتل دي ولا ضرر فيه على الغائب غائب ته به ضرر هم نشته فإنه ذکر خاون غائب لو حضرك حاضر شو وصدق د خزې تصدیق وکړلو چاو د ازما خزر او غسر مې پیسې وی ټیک ده فقط اخذت حقها نو به خزې خپل حق خسته خبره ختمه وان جحد او خاون انکار وکړلو دته به قسم ورکړل شي يحلف نو فإنك لك قسم نه انکار وکړلو به هم د خزې خبره ټیک د څه انکار کوي فقط صدق نو دا دغه تصدیق شو وان اقامت او کشری خزې قائم کړ گواهان بس فقط ثبت حقها بهم حق شو وان عجزت او کشری عاجز اسولا يضمن الكفيل ضامن بشي كفيل او المرأة يا خزا ابا كفيل جوړ شي کنه وعمل القضاة اليوم عمل لقاضيان نن روز على هذا هم بدي امام ظفر رحمه الله بقول له چانو يقضي بالنفقه د نفقه بسبب غائب کوي لحاجه الناس توجنا وهو مجتهد فيه دا مساله مجتهد فيه دغه یا خدا چې امام ظفر رحمه الله خلاف پکې وسم ویلا او بعض یو روایت کې امام ظفر رحمه الله خلاف دی هغه وی ور کوي به ورلا اجتهادي مسله کې
قاضي فیصله وکړي ټیکی کنه نو دا ان شاء الله کتاب القضاء کې را لکال راځي او په دې مسله کې نور اقاویل مشتري مرجو عنها چې دا غینه رجع شوی دا فلم نذكرها موږ نه ذکر کوو لاندې حاشیه کې ذکر کړی دی ښا وې مکنه تیر شو دي لکه اوس خزي گواهان قائم کړ په نکاح باندې تقبل فی قول ابي حنیفه وحده اولی دا ویلو قبلی کې با امام ظفر رحم الله پشان قول کړو عظیم مخکې مړه فصل ولی سب کله چې مصنف رحم الله فارغ شولو د بیان د نفقه او د سکنا چلا من کو حوی اوس یعنی لا بنکاح کی طلاق نه ملاو شوه دی فصل کې راته د نفقه او د سکنا بیان کوي خو چې په عدت کې وي طلاق ورکړی عدت کې وي یا خاوني وفات شوی نه رسې به دغه بیان کوي برمته وګورې ټول پټول اسانه مسله ده کله چې وسلی خزله طلاق ورکړی رجعي طلاق وي او کباین طلاق وي ته وسلی کې یار لغه کې دوسه یو سلی خزله طلاق ورکړی رجعي طلاق وي او کباین طلاق وي نخزه بارا با نفقم وی خزه بارا با سکنام وی دا مسله زده شو امام شافعی رحم الله وی ک طلاق باین ورته ملاو شوی خفیفه مغلظه خلع کم صورتونو کې جباین وی هغه کې خزه ته به نفقه نشته ها سکنا به پیږي به رجی کې مر سره منی و اذا طلق الرجل کله چې طلاق ورکی سړی امراته تا فلهن نفقته بوي سکنا بوي فی عدتها کې رجیان کان رجی وی طلاق کباین وی امام شافعی رحم الله فرمایي لا نفقتا نفقه بنوی للمبتوته هغه خزه د چاته چې طلاق باین ملاو شوی ما تاسو ته ویلي مبتوته هغه خزه ته ویل کیږي خاون او ترجون شي کوله کاغه باین غلیظه وی کې خفیفه وی او خلعوی الا اذا كانت حاملا هک خزه حامله وا نو حامله کې به امام شافعی سے وی به ورلا نفقه ور کوي کا هر چې رجعي دي احناف تاسو ولی وای چې طلاق رجعي کې چې کوم عدت دغه کې نفقه به خزل ور کوي نغي کې خو نکاح مکمله موجود یار هغه لک د به ګوره طلاق رجعي کې خو نکاح مکمله موجودي بغیر د تجدید نکاح نه وته کولې شي کنه دا دې خبرې دلیل لې چې نکاح شته هر چې رجعي دي فلأن النکاح چې د بعد او پس طلاق رجعي نه قائم وي لا سيما عندنا خاص کر زمنګ بنظمانه فإنه يحل له ځکه زمنګ بنظمانه خو دي خاون ته حلال ده وته هر چې باین دي امام شافعی رحم الله ویل چې باین طلاق وته ورکړ شوی مبتوته وي هغه د بار به نفقه نه وي دا څه وکنه هغه د بار دلیل د حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها حدیث ته او دا موږ وسامی کې ویلو ما ته وی خاون طلاق راکړو دري او نبی له صلوات و سلام نه ما د بار سکنا مقرره کړل او نه رااله نفقه مقرره کړل پوهه شولې به نو پته ولګېدل چې سکنا او نفقه نشته فوجو قولی فوجد قول امام شافعی رحمه الله ما رویان فاطمه تا هغه چې روایت شوی دی د حضرت فاطمه بنت قیسنا اخرجه الجماعه الا البخاري ټول کتابونه نقل کړي امام بخاری نه علاوه قالت داوی طلقني زوجي خاون طلاق را قدري فلم يفرض لي رسول الله را مقرر نکړلو سکنام نفقم سکنا ولا نفقه دا یو دلیل ولانه لا ملک له برګوري امام شافعی رحم الله وی دا نفقه چې خځه ته ملاویږي د ملک د وجه نه ملاویږي او ملک ختم شو طلاق سره نفقه به خوري او د ملاوشي ولانه بلا وجه دا نفقه چې دا ولانه شان دا لا ملک له خون لملک نشته وهي مرتبه النفقه مرتبه فملک باندې ملک نشته نفقه بم نه ولهذا لا تجب دا وجه دا کړه ولې چې متوفان هاذا وجوه د کوم خزي خون وفات شټول بر ګوري اغه تم نفقه نه ولی خون ملک ختمي ولهذا دا وجه دا چې دا واجبات المتوفان هاذا وجوه د بارم هغه خزه چې هغه نه خاون وفات شوی ان اعدام یې کمل بګنوي اعتراض امام شافعی صاحب چې کله حامله وي او عدت کی هغه له ولی نفقه لازمه خاون باندې الله ملک ختم دی په سوال پوه نه شولې امام شافعی رحم الله ویل چې حامله به بورلې کنه اعتراض دې پیغله څنګه ورکه
ورسېدلې به جوابداري وي التم قیاس وي چې غیر بار دي نفقه نه وي خو استحسان بالاثر دی حدیث آیات پکې راغلي سبا غیر وجنه قیاس پرې خېده چې غیله به وي بخلاف ما اذا كانت حاملا بخلاف د دې چې خزب لار بوي لان عرفنا ومن غلا پیجندلې بنس باندې ادا قول الله تعالی دی وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن استكنا الایا ولنا من د بار دلیل بار غوري لکانو دا نفقه دا جزاء او بدله د احتباس ته ناس نه کنه او احتباس لا وسم مشتری د خاون په حق کې بکور کې ناس د درې هزو پورې د عدت خدا غد وجنه تیری دغه د وجنه څنګه یا رغه وجنه د سره نه دی دی لکه ک بچي شته کنهشته دی بار عدت دی د درې هزو سره بار دی رحم مشغول لګنه دی ویلم نو څم او بچي شته کنهشته حق د چا دی خاون دی خاون بچي شته کنه خاون بچي نشته پوهیږي پی ولنا ان النفقه جدا جزاء د احتباس تعالی ما ذکرنا او دغه مولک ویلو احتباس خو قائم دی په حق حکم مقصود یو مقصودی حکم په حق لا احتباس شته کنه او کوم مقصودی حکم د نکانه مقصودی حکم هو الولد د نکاح مقصودی حکم ولد دغه په حق احتباس دی اذ العده واجبه لصيانه الولد ذکا عدت چې واجب وي د بچی د حفاظت بخاطري فتجب النفقه نفقه واجب ذکا احتباس تره دغه وجه د مولوی صاحب د سکنا ولا ول اشتري امام شافعي سے باندې اعتراض دی حضرت فاطمه بادیس کې خدا مو چې سکنام نه و هغه سره څه کوي دا سکنا چې اشتري تا د ستاد عقلي دلیل نه جواب هم دی ګوره تا ویل ملک نشته نفقه نشته نه چې ملک نشته په کار د سکنام نه وي ځکه سکنام ته په ملک موقوف کې خو زمون خبره ټیک د خبره چا ټوله چا کې احتباس کړي احتباس شته نه نفقه مشته یو سکنام شته په دې اجماع د منګو د امام شافعي صاحب رحمه الله وصار كما اذا كانت حاملا ما خپل د شول لکه چې حاملې فرق ادا دي چې دا بس ثلاث حیض باندې کار کوي هغه بچا کوي وضع حمل دا فرق شو کده نص او غیر نص حدیث ته حضرت فاطمه بنت قیس د سره څه کله کا حنافو رده عمر دا حضرت عمر رد کړو کنه منګه خبر روایت د قبولیت د بار شرایط ذکر کړیو کزین کیم وی کنه یې ری درنه یو روایت منګه حسامی کې ویلو یو څنګه تقسیم هم کړو یو هغه د چاغه قیاس هم دغه بوجه معنی به پریدو خلمو کنه نمرانه شو دغه مقبول او غیر مقبول کې شو السلای رشو خبر هلغه کې یو داو دویم قسم کې کله چې راوی معلوم وي او کله چې راوی مجهول وي معروف راوی او مجهول راوی غیر معروف راوی غیر معروف راوی روایت قبل دوه لپاره 15 شرایطو 15 قسمونه وېما سلب تراله هغه قبول کو یادم شي کنه سلب تراله هغه سکوت وکړو سلب تراله او تشره دی په وکړو هغه کې دا مثال موږ باقاعده ویلو عمر جنو ته چراله ګوره سلب رد وکړو په کنه زین کې نشته وګورئ حدیث فاطمه بنت قیس چې رد عمر فإنه قال رضي الله عنه فإنه قال هغه چې دا واوریدل نو فرمایل لا ندو کتاب ربنا منګ نه پریدو کتاب د خپل رب وسنت نبینا او سنت د خپل نبی بقول امراه د یو خزي په قول باندې لا ندري موږ د بدن لګي صدقه چې رښتې وي ام کذبت کدرو وي حفظت خبر او ته یاد د ام نصیحت کنه یې رشویدتی سمعت رسول الله واوري کنه ما د نبی اسلام نو ورید دي یقولو للمطلقه الثلاث النفقه ولشت سكنام ولشت ما دامت في العده او آیات خوشتاس کنوهن من حيث سكنتم عبد الله بن مسعود جنو بقرت کی وانفقوا عليهن دا کتاب ربنا شو ورد وزان لدا پریدا او د حضرت فاطمه دغه خبر روایت حدیث فاطمه رد کړو ايضا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ او اسامه بن زید ابن حارثه او دغه شان حضرت جابر او حضرت عائشه رضی الله خبره خو باقاعده امام بخاری نقل کړی دا کومه
حاشیه کې ټول څه لیکلي دي اخرج البخاري ان عائشه قالت بالفاطمه ده کنه یا فاطمه ده الا تتقي الله في قولها لا سكنا ولا نفقه پدې کې الله نه دیږي الکه په قصو پوي شو کنه لګ مخ کې راځي اوس مسله دا چې د کومې خزي خاون وفات شي دا خو مسائل دي که تاسو سوچي عام عرف کې تاسو هم خلک د بوسونه کوي او که جواب نه ورکړي ته ورګه ځبلانکی سره رابطه کوم به بدرته وی ولی مدرسې لنت للی که څنګه خلک وی سکول په شات تللی که څنګه یو ته دغه شان وی هغه ما سره مولانا څه چاته بوسو کو مولا مان ته بوسو کو نو یو میکا سو ته ویل ولی ولته مدرسې په شات تللی که څنګه ورامین به دغه کارم کوي ښا مسائل بیادو ولا منفقه انت پوسنه نه کوي چې فایل څو قیدی پلان کې څنګه دی ولا نفقه للمتوفى خبره هم ونکړه نو متوفان هاذا وجهاد بار بسکناوی ټیک ده نفقه ورلا نشته نفقه ولا نشته ولې نفقه ولا ځکه نشته چې دا کم انتظار کوي دا کم احتباس کوي توجه جی دا څلور میاشتې ولس روزي یوازې حمل دا د خاوند د وجنه نه کوي دی باندې شریعت حکم دی دغه وجنه کوي شریعت ورته وې د سیوکا یعنی حق شریعت خیال ساتي د شریعت په حق کې محبوس ده د خاوند په حق کې محبوس نه د څوک چې د چا په حق کې محبوس نه نه پاغې نه فقره راځي به ناراضي راسي به زم د مال خو چې سړی وفات شو د چا شو ورسو نو ورسو پر دې مال کې څنګه ولا نفقه منګه مقرر کو ولا نفقه للمتوفى عن هذا وجهها وللان احتباسها چې دي ليس لحق زوج د خاوند د وجنه نه دي بل حق شرعي نه دي فإن التربص زکه چې کوم انتظار کوي دا خو عبادت دی من هذا دې د طرفه د چره عبادت دی عبادت د الله حقیقت بندي دا خو د الله د حق د وجنه ناشته ده کله خاوند د حق د وجنه ناشته به په هیڅ معنی تیر ولې ده ان کې څلور مشه ولس روز معنی تیر هیڅ معنی نه پته ولګي د عبادت دی او د چا حق دی الله حق دی احتباس د الله په حق کې شو الا ترى تړون خو نه کنه چې ان مان تعارف مان د تعارف هیڅ تکنشت د سیوایا پیجندل ان براءت الرحیم چې رحیم بری دې کوم مشغوله ده ليس بمراعن فی دلته خیال هم نه ساتل شوی خیال به کله ساتل شوی چې به زمانه وي حتى تردي چلا يشترط فيه الحيض هيس بغنه ده شرط فلا تجب نفقه وان د واجب نفقه خزي عليه فخاون باندې مړ دي ولان النفقه بل وجد نفقه چدا تجب شيئا بشيء لك برغوري نفقه خلق لك واجبي جنن روز والا به سبا والا خاون چمل شو دا کوم چې بقای ورسي دي اي کې هونی کا ختم شولا مال پردیش شو خاون څنګه واجبې ولا ملک له ملک نشتري خاون د بار بس د مرګ نه نه فقط چې بقای ورسي کې واجبي کې مرګ نه بس به د ورسو په مال کې فلا يمكن د چې ایجاب د نفقې مونږ کو واجب کو په ملک د ورسو کې وكل فرقه جاءت من قبل المراه بمعصيه مثل الرده وتقبيل ابن الزوج فلا نفقه لها الکانو برغوري جنکو ټولو برغوري الله کما ته وکتل جنکې وي ایوه سرکته کړه نه وي استاد شان نه دي ټولو به سم د سکتلې سبق ته سوچ وې کنه وي اور خو وکتلې دې ته ویل کېږي څه ته وي دوباري او ته څه ته وي وای چې دوباري ولي هغه دای څنګه مو ته ویل کا خزه د قشه وښه لکه یوه خزه د څه وکړه ها کم فرقت چې د خزه د تر براشي یعنی خزه څه نافرمانی وکي وا دوه ټکه د ولګوي فرقت د خزه د تر براشي او په معصیت باندې راشي څنګه مرتد شي نکاح ختمه وسیدت به تیری کنه یا د خاوند زوی دی هغه شهوت سره خپل کو زینای ور سره وکړه فرقت را لګنه معصیت باندې را لید وکړه فرقت امراشي د خزر طرفه او په معصیت د خزر باندې راشي به چې کوم عدت تیری کې مولانا فقه نوي مسله زده شو وكل فرقه هر فرقه جاءت راشي من قبل المرأة بمعصيه راشي مثل الردة هذا چې مرتدي وتقبيل مرتد شي وتقبيل ابن الزوج
او یا خپل کی زوی د خاون فلا نفقت لها وجه سره تا چې وس قید د بد عدت کې د خاون د حق د وجه نه ده بغیر حق قید ده لانها صارت حابسه زکدا چې بند ده لانها صارت وګرځیدل د خزا حابسه نفسها بندون کې خپل نفس لرا بغیر د حق فصار كما اذا كان څه مطلب بغیر د حق کله چې خزه د خاون کور ته ناراضي توجه جی نبی نفقوي ځکه بغیر من شروع کې ویلو چې خزي بغیر د خاون څه خبرم کړی و مثلا د څه کړی و چې خزه د کنه خدا داغه په خاون څه حق نو او وته خاون من کولو قدرت نه ورکو کور ته ولنه راتلله نبی دا ناشزه حسابي کې بدیت بنفقه نه دلته دقه کار شوی دی خاون ور سره وتی نشي کولای مرتد شوی حرام شوی د پی او څه حق نو ځاني بزور به خاون حرام کړي دی نو چې احتباس تکم کې کنه دی احتباس لري څه اعتبار نشته اگر غزما په کور کې نفقه الله نشته ما مقصد چې ناصری کې بدی احتباس مقصد کوم خاون بوي وګورئ فصارت كما اذا كانت ناشزه اندادا شول لك ناشزه چې د خاوند کور نوتی بخلاف المهر اعتراض نه به مہر ولې واجبېږي چې مہر تعلق د احتباس سره نه دی د دخول یا د خلوت سره دی خو شوی دی کنه بخلاف المهر بعد الدخول لانه وجد التسليم د خزه طرفه سپارل شوی دی کنه شي خاوند ته ور کړی دی په حق المهر په حق د مہر کې مسکارو شو بلوتی چې وتی وکړو شی ورکړو پیسې به وسورکه ګران کار دی او بخلاف ما اذا جاءت الفرقه من قبلها بغیر معصيه مرسب فرقت د خزر طرف را لنی کماتا خو معصیت نو به کوم عدت به پکې نفقه وی څه مطلب خياري بلوغ ورته چې بالغ شو لجی دا خوند منه دی خو وسدت به تیری کنه نفقه به ور کوي ځکه دا حق خياري ته قضا د شو خوند مې پرې خو دل نه رسې به همدغه شان بل کم دی کفه نه وکفه ونکای ما تا کړه وګورئ بخلاف ما اذا جاءت کله چې فرقت راشي من قبلها راشي بغیر معصيه راشي كخيار الاتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءه تفريق د عدم کف بوجه راشي دي صورت کې خزه محبوسه او په حق ده لان حبست نفسها فلزاني قید کړي او په حق ده په حق ځاني قید کړي څه مطلب ځاني د خاوند د وته نه را بچ کړي ده کنه سی وایم خاوند نه ځان بچ کړي وته دې نه پرې ده په حق ده مخکې مونږ ویلو که وته وی چاله به موته کې چې مہر راکی نفقه نه ختميږي ویلي مو کنه ولل تحبس سو حق معنی دلته نقه شان وذلك لا يسقط النفقه دا نفقه ثابته چې په حق معنی حبس وي كما اذا حبس النفس على استيفاء المهر لديهم ویل لکه نفس حبس کی د وصولې د مہر د بارا وان طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها لکبر وګورئ درې طلاق ورل ورکړه عدت شروع شو نفقه به کې شروع شولا به په دې عدت په دوران کې خزه مرتد شولا بس وې د نفقه ختمه کا مرتد یا د مرتدی حق نه بچا مانه حقوق ختم پوینه شوی وین طلقها ثلاثا كطلاقون ورکړه درې به مرتد شاول عیاذ بالله الله دې ارتداد نو ساتي او شاته کتنم دې الله وساتي ټیم بيستا سقطت نفقتها نفقه ساقطه شولا وین مكنت ابنا لکبر وګورئ امک صورت دې څو طلاق ورکړي درې عدت شروع ده یا یو باینه ورکړي عدت شروع ده په عدت په دوران کې د خاوند زی بزان واچو حرمت یې راوستو کنه تقبیل وکړو وغیرہ وغیرہ اوس نفقه نه ختميږي ولې دلته د دې خزې د دې معصیت په وجه نکانه د په ختمه شوی هغه مخکې نه ختمه د طلاقونو ختمه کړي نه رسېږي نو مخکې مسله کې به ولې ختمه ولته هم طلاق ختمه کړي ونه هل تردد کاروان کړي ودل تردد نشته وین مکنت کې شریخ په واځي کړلې قدرت ور کړلو ابن زوجها تا من نفسها د خپل نفس فلان نفقه مکنت قدرت ورکول قدرت څه مطلبي
چې ته د پرتګال خره کاږي او تنی پری دی خدا قدرت نه کنه قدرت دې ته ویل کېږي چې ورزي په خور کې د کوري هغه څه کولاو کړي مخه سره میخي باجی ارڅ لري کړي او یا بالکل چې کوم دی بالکل ابل شنشوي او یا پیرو چتی کړي ارتفاع د رجلین کړي یا بل کار کړي بس ته وي په ما باندې سره ور سملاستلی نور کارغي کړي هغه وي په ما باندې سره دومره کېدل او ما کړي دي نور د کار خپل ته څه ده کنه لګا لانجه دا جوړي چې تشکار شروع کېل ته ماشوم کړنګ وکي مې صبر وته مکو کارو ختموا دا مینس کې پرې خودو کار نه دی ماشوم دی جاړي خدای ډړو وچی کار سر در سوا کا دا د زما د طرف نصیحت شو کني ماشوم له بخله لاس کدا وان مكنت ابن زوجها من نفسها فلهن نفقه معناه معنی دادا مكنت بعد الطلاق يدو کام زګه دلته فرقت چره تثبت ثابت شوی بالطلاقات الثلاثه باندې ولا عمل فيها لردته دي کنه د ردت کار شته ردت معصیت نکانه د ختمه کړي او نه د تمکین شته نه به ولې نفقه کې فرق دی او کې شته بلکې نه الا ان المرتد چې د مری سب تحبس او بجیل کې چو نه خاون پکور کې قید ده خاون به ما پکور کې ودر کولې به مې ته بجیل کې حتی تتوب ترتوچ توبو باسی او نفقه محبوسی لنشته د ویلو کنه چې چاقیت کړی نفقه نشته او ممکنه چې ده کنه هغه نه قید کیږي فلهذا يقول الفرق دغه فرق به واقع شو دوه منځ